روزه یو داسې عمل دی چې په دې باندې یقینا د انسان باطني صفایي کیږي، اندروني صفایي پې کیږي، روحاني طور دی چې کوم دی نو د نفس ته یو سکون میلاویږي. بل دا چې څومره پورې طبي طور تاسو معلومات وکړل او څومره طبي طور تاسو په دې سټډي وکړئ نو یقینا چې زمونږ چې څومره یعنی طبي طور هم دا ویل کېږي چې دا یو روحاني دا یو جسماني صفایي دی سره راځي، انټرنلی د ده چې کوم یعنی جسم دی هغې ته یو تقویت میلاویږي. نو یقینا زمونږ په دواړه روح باندې کو نظر واچو په اسلامي عقل او دا شانتې سینسي تجزیو سره په دواړو په بنیاد باندې روژه یو داسې عمل دی چې فایدهمند دی. باقي زموږ ډېر حضرات داسې وي چې ماه رمضان راشي نو په هغې کې یو بدنظمي د خلکو په منځ کې راشي او زیات تر دا ویل کېږي چې دا یو ذهني بوج دی، ذهني کوفت دی. خو زه یم چې داسې نه ده. که تاسو ایز هول وګورئ نو چې کله رمضان میاشت راشي نو یو فضا داسې الحمدلله خوره شي چې یو اسلامي رجحان په خلکو کې دیني طور را پیدا شي او زموږ دین خو ټول چې کوم دی هغه سکون دی. نو که زه هم څوک په اسلامیکل بیس باندې لاړل او هغه چې کوم دی نو نظریاتي طور خپل ټول سوچ په رمضان کې دینی کو نو یقینا چې نه به دا جنګ جګړې نه به دا بدنظمي نه به بې اتفاقي او زمونږ شریعت خو موږ ته د اخوت او د بایچارې او د امن او د دغې درس راکوي. روژه چې کوم دی دا په ټول کال کې زموږ دپاره الله تبارک وتعالی طرف نه یو تحفه راځي، دا یو میاشت د برکت نه. په دې کې پکار چې موږ د باقي اکټیویټیز نه علاوه هم په دیني کم زمونږ طرف د هغې ته رجحان وکړو او تراویح اهتمام وکړو. په دې کې دا باقي کم جنګ جګړې دي او دا شیزونه نه دي کول پکار. په دې کې لکه شیطانان هم لکه تړلې شوي نو دا مونږ ته یو دا میسج هم راغی چې لکه هر ګناه نه شاته چې کوم دی شیطان نه وي، ځکه چې په روژو کې هم ځینې خلک چې کوم دی هغوی د ګناهونو طرف ته مایل وي. نو دا پکار چې موږ دې نه پرهیز وکړو او الله تبارک وتعالی طرف ته رجحان وکړو. په روژه کې چې کوم دی موږ له پکار خپل ځان سره د خپلو چارپیچل کې کوم غریبانان دي او کوم مسکینان د هغوی هم مدد وکړي شي او په هر طریقه باندې افطارۍ په صورت کې یا په نور داسې مالي طریقه باندې چې هغه هم وکړی شي. دا یو ښه خبره.